نو الله چې کله آدم علیه السلام راولېږلو دنیا ته او دا د جنت نه رالی نو هلته خو شرط مات شو. دا شرط د ماتېدلو سزا دومره نه وه. شرط د ماتېدلو سزا دا وه چې یا آدمه کو دا ونه دې وخوړله نو ګوره جنت زندگی به دې نوره نه نو چې شرط مات شلو بس زندګۍ نه محرومه شو. د جنت نه راووتلو دنیا له رالی نو چې کله الله دنیا ته راولېږو بل شرط وتږدي. الله دنیا ته ځي اختلافات بی انسانیت الله بعضکم لبعض عدو بعضی به د بعضو دشمنانې وی اختلافات بکوي مسلمان د کافره کافر د مسلمان خپل منځ کې مړی یا لانجې وینه په ناحقه باندې توی کول دا کارونه بی. خو یو شرط سره راولېږو شرط دا فإما یأتینکم منی هدی الله کو زما د طرفه دله هدایت درلی. زاد المسیر او نور مفسرین دا وی چې د هدن نه مراد قرآن دی یعنی اخری کتاب به تاسو له درځي دنیا کې یا مراد تینا آخری نبی دی یا مراد تینا د آخری نبی اسلام دین دی. دا الله شرط وټاکلو دا دین به تاسو له درلیږم د آخری نبی به درلیږم. فمن اتبع هدایا الله کو چرته چا زما د دې دین اتباع وکړه نه فلا یذل ولا یشقا دا سړی به نه ګمراهی نه به دا بدبختی. د جنت زندګۍ دپاره الله د ایسارېدلو دپاره وی دا ونه مه خوره. د دنیا د زندګۍ دپاره الله ویه فمن اتبع هدایا الله وی د دین تابعداري به کې زما د دین زما د آخري نبی زما د آخري کتاب د دې اتباع دی الله وی وکړله نه فلا یذل الله یې ګمراه بني. دنیا کې هېڅکله نشي ګمراه کېدلی خو چېرته د آخري نبیه په دین باندې حق ولاړ ولا یشقا الله یې نه به بدبخت دی. دا اشاره ده د آخرت زندګۍ ته یعنی آخرت کې به هم ته دا مشکلاتو سره دا عذابونو سره د ناکاره حساب سره د دې سره به ستا مخ نه وي ستا زندګي به برابر او هر هغه سړی الله وایي چې هغه د دې دین نه اعراض وکړو او د الله د کتاب نه اعراض وکړو او د آخري نبی د طریقې نه اعراض وکړو اوس الله د هغه تذکره کوي. الله وی ومن اعرض عن ذکری چا چې زما د کتاب نه مخ واړه. د قرآن کریمه بعض علماء تقریبا 95 نمونه ذکر کړي بعض علماء یو کم 100 نمونه ذکر کړي. د قرآن کریمه حقیقی نمونه او د قرآن کریمه صفتی نمونه یو هغه نمونه دی چې هغه نوم دی د قرآن لکه قرآن له دا نومه کېښودلی شوی دی قرآن ورته الله ویلی دی او دا قرآن په دې ګواه دی او دا نومه د کفارو په تردید کې کېښودلی شوی ځکه کافرو به ویل لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن ما اورئ او چې کله قرآن لولی شي او لوستلی شي نو تاسو شور کوئ والغوا فیه قرآن بیانیږي تاسو شپیلي ووئ یا لاسونه پړقوئ چې دا صحابه کرام د الله د نبیه په خبره پوه نشي. الله وی ما وله داسې نوم ایښی دی داسې کتاب مې درلیږلی دا نوم دی قرآن. د قرآن معنی دا ده په دنیا کې زیات لوستلی شوی کتاب. په دې باندې کافر هم ګواه دي چې په دنیا کې زیاته مطالعه او زیات لوستله دا د قرآن کریم کېږي. د بل کتاب په دنیا کې دومره لوستل نشته. د قرآن باندې کافر هم ګواه دي
نو الله دا نوم دا غي پرد کې خوس چې ته میورا الله وی سبه دسه وګرځوما چې په دنیا کې به خلق اومنیا چې په ټوله دنیا کې زیات کم کتاب لستلی شي او کم کتاب الله وی زیات اوریدلی شي دا نوم یې ولا د کفارو پرد کې خود بهرحال د قران کریم یو نوم ذکر دی ذکر نصیحت دا د قران موعظه هدن دا د قران نمونه دی الکتاب شفاء دا د قران نمونه دی ټول دلته الله وی ومن اعرض عن ذکری الله کو چا زما د ذکر زما د اخیری کتاب نمخ واړو نو دا غي په ژوند الله وی خبر شه دا غي به څه حشر کو دنیا الله وی حشر ته ګورا د اخرت حشر ته الله وی ګورا دنیا کې د څه معاملہ ده اخرت کې د څه معاملہ ده باندې خلک اسکار لټیم ور کوي ویرا دومره زرا ظلمي سبحان الله ویلا او یرا ویا زرم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ویلا او بعد پکې وای دا د دې لپاره علاج دی او دا د دې لپاره دی دا خود ساخته د مرزي دین د خلکو جوړ کړي ذکر دا خو قرآن ذکر کړی دی دا ذکر خو ډیر زیات ثواب دی فذکرون یذکرکم الله وای ما یاد کړي زبم یاد کم کو زم یاد کړم الله وای زبم یادو قرآن کریم کې الله ویا د الله زیات ذکر کوي د ذکر ځان لا فضائل د الله نبی بشمار روایت اشتا خو اصل ذکر سره اصل د تمام اسکارو سردار او د تمام اسکارو نچول سره کتاب الله قرآن ست ذکر ویلے الله ست ذکر ویلے د الله نبی ذکر ست ویلے نو د الله نبی قرآن ته ذکر ویلے د الله نبی الله قرآن ته ذکر ویلے او قرآن کریم ما ذکر قرآن ته ویلے مدلت الله وی ومن اعرض عن ذکری الله کو زما د یاداش د دینه مراد دا نه ده چیرې کنه یو سړی سبحان الله نه وي یو سړی د لا اله الا الله ذکر نه کوي یو سړی استغفار د ذکر نه مراد التسوی اتفاق دې تمام مفسرینو چې بل معنا نشتا معنا دا ده عن القرآن چا چې مخواړه عن ذکری عن القرآن چا چې د قرآن نه مخواړه یا معنا بعضی دا کوي ومن اعرض عن ذکری چا چې مخواړه عن کتابی زما د کتاب اهم ذکر څه شو قرآن اهم ذکر دی نو قرآن لا ټیم ورکي عام اسکار له کو د ټیم نه ورکړي څه مساله نه ده چیر سار دومره زلوام او ما خامی دومره زلوام ها د قرآن په طرف نه ورځم